دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس دوه لوڼه وي او مشره لوري یو هلک ته صرف ویلې وه چې څنګه زمونږ د پښتو عام معاشره کې صرف ووایي لور چاته چې دا د ده ده یا داسې غوندې الفاظ. نو بیا چې څه وخت تېر شو نو دی وی چې موږ به دا مشره نه ورکوو، دا کشره لور به دې هلک له ورکو. نو د هغه کشر لور نکاح یې وکړه هغې هلک سره. نو دی دا تپوس کوي چې دغه ړومبنۍ لور سره چې دغه جینۍ وه نو د دغې هلک نکاح شوې ده او که نه ده شوې. نو جواب دا دی چې کله دغې مشرۍ لور سره د دغې هلک باقاعده نکاح نه ده پړاو کړی شوي نو دغه د ده په نکاح کې نه ده راغلی. چې کله د ده په نکاح کې نه ده، صرف د نکاح وعده ده، نکاح نه ده شوي، نو بیا د دغې جینۍ خور سره نکاح کولو کې څه حرج نشته. هغه جمع بین الاختین یعنی دوه خویندې په نکاح کې جمع کول هغه وخت کې حرام دي چې کله یوې خور سره باقاعده نکاح شوي وي او بیا ولا بلې خور سره نکاح تړي. دلته ړومبنۍ خور سره نکاح نه ده شوي چونکې، نو په دې وجه دویمې خور سره نکاح کول جایز دي. دغه ړومبنۍ صرف د نکاح وعده ده چې هغه ختمه شوه. دا ملګری تپوس کوي چې په شریعت کې د تعویض څه حیثیت دی، ماشومانو ته خلق تعویضونه اچي، نو د دې باره کې شریعت څه وایي؟ نو جواب دا دی چې په شریعت کې تعویض په دریو شرطونو سره جایز دی. چې درې شرطونه په یو تعویض کې وي نو هغه تعویض اچول هغه جایز دي. ړومبنی شرط دا چې هغه تعویض په عربی ژبه کې وي، او دویم دا چې د هغې معنا معلومه او صحیح وي، خراب معنی والا نه وي. او دریم شرط دا چې په هغې کې د شیطانانو نه او د غیر الله نه امداد نه وي غوښتلی شوی، بلکې د الله تعالی نه امداد وي، یا قرآني الفاظ وي، یا احادیث والا دعاګانې وي. نو دا په عربی ژبه کې وي، معنی معلومه وي، او د غیر الله نه استمداد نه وي. نو داسې قسمه تعویض په خپله اچول یا وړو ته اچول یا لویو ته اچول په دې کې څه حرج نشته او دا جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې مونځ واجب دی او که فرض دی؟ نو جواب دا دی چې د جمعې مونځ دا فرض عین دی. څنګه چې د نور ټیمونو مونځونه دي، سحر مونځ دی، مازیګر دی، ماښام، ماسخوتن، نو دغه شانتې د جمعې مونځ دا فرض دی په هغې کسانو باندې چې په کومو کسانو باندې د جمعې شرایط لاګو کیږي، نو په هغې باندې د جمعې مونځ فرض عین دی. جی دا ملګری تپوس کوي چې د جمعې د مونځ نه مخکې چې کوم 4 رکعاته سنت دي نو دا د خطبې سنت دي او که دا د جمعې سنت دي؟ نو جواب دا دی چې دا د جمعې د مونځ سنت دي. څنګه چې د ماسپښین 4 رکعاته سنت کول ضروري دي، نو دغه شانتې دا سنت کول هم ضروري دي. که چېرې دا سنت د مونځ نه مخکې پاتې شو نو چې د جمعې د مونځ نه پس به دا سنت کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه داسې اوریدي دي چې سجده تلاوت والا آیات کریمه دا پرو ویل پکاري، ځکه که دا تا په تیزه باندې ووي نو چې کوم کاڼي بوټي وغیره دا اوري نو په هغې باندې هم سجده تلاوت لازمیږي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي. نو جواب دا دی چې عام طور قاعده دا ده چې سجده تلاوت والا آیات کریمه چې کله بنده تلاوت کوي او خوشه ورسره خلق ناست وي نو بیا په مزه باندې ویل پکاري، ځکه چې هغې یې واوري نو هغې باندې سجده تلاوت واجب شو او هغې ته به پته وي نه چې د کوم آیات کریمه تلاوت کو. نو د خلقو د موجودګۍ په وخت کې دا په مزه ویل پکاري، او چې کله خلق نه وي نو بیا که بنده تیز وي نو څه مسله نشته. او دا اسی خبره ده چې په کاڼو بوټو باندې به سجده تلاوت واجب کیږي، لازم کیږي، په هغې باندې سجده تلاوت نه لازم کیږي. نو په تنهایی کې بنده په تیزه باندې ووایي څه مسله نشته، او چې کله خلق وي نو بیا په مزه ویل پکاري. دا ملګری تپوس کوي چې یو ماشومه جینۍ یو ماشوم هلک پیدا شي، لږ ساعت ژوندي وي، بیا مړه شي، نو جنازې ترتیب به څه وي؟ جدا جدا به وي که یو ځای به وي؟ نو جواب دا دی چې د دوی به جدا جدا جنازه کولی شي.
دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ جماعت کې 4 چاپیره ټایلونه لګېدلي دي، نو هغې کې چې بنده وګوري نو داسې د اوښ په شانې تصویر غوندې جوړېږي د ځناور. نو دې کې موږ کول، دغه جماعت کې موږ کول څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې یو خو هغه ټایل وي چې په هغې باندې واضحه طور باندې د ځناورو د تصویر جوړ شوی، نو ظاهره خبره ده چې یو مسلمان سړی هغه ټایل جماعت ته به څنګه راړي؟ هغه ټایل خو جماعت کې لګېدی نشي. باقي د دین علاوه چې کوم ټایل دي نو هغې باندې څه کرښې مرخې راښکلي وي، څه ځای کې کرښې جوړې کړي وي، نو چې کله بنده هغې ته غور کوي نو د هغې نه یو تصویر جوړېږي. نو داسې قسمه تصویرونو له هېڅ اعتبار نشته او تاسو ورته به غور سره مه ګورئ، بیا به هېڅ شی نه جوړېږي. په دغه جماعت کې بېشک او بېشبي موږ کول جایز دي او دا تصویر نه دی، دا زمونږ د ذهن هغه اختراعي صورت دی، ان هغه موږ ته په یو څیز باندې بیا جوړېږي. دا ملګری تپوس کوي چې په قرآن پاک کې د قرآن پاک اپلیکیشن انسټالول او په هغې کې دعا، په هغې کې تلاوت کول او د دې علاوه سم قرآن پاک کې تلاوت کول، د دې دواړو په ثواب کې څه فرق شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې عام چې کوم قرآن پاک دی چې کوم د کتاب په شکل کې موږ سره دی، نو د دې په تلاوت کې، په دغه قرآن پاک کې تلاوت کولو کې چې کوم نورانیت دی، کوم برکت دی، نو هغه کتاب سره خاص دی. په موبایل کې قرآن پاک ډاونلوډ کول یا هغې کې بیا تلاوت کول، اگر چې انسان ته به د قرآن پاک د تلاوت ثواب ملاویږي، د هغې دپاره مودس وغیره ضروري دی، خو لیکن بهتره دا ده چې که چاته موقع وي نو هغه دې په قرآن پاک کې تلاوت کوي. البته بنده سفر باندې روان وي یا داسې یو ځای وي چې هلته کې قرآن پاک نه وي، نو بیا په موبایل کې تلاوت کولی شي. په موبایل د قرآن پاک په موجودګۍ کې په موبایل کې د تلاوت عادت جوړول دا مناسب نه دي، ځکه چې د موبایل هغه اصل مقصد چې دی نو هغه د خبرو دی، هغه د نورو مصروفیاتو دی. نو قرآن مجید دا یو مقدس کتاب دی، دا یو عظیم الشان کتاب دی، نو چې دې کې زمونږ او ستاسو نسبت براه راست قرآن پاک سره وي، نو دا ډیره د فضیلت خبره ده. دا ملګری تپوس کوي چې د تراویح نه علاوه د قرآن پاک د ختم په دوران کې بعضی خلک سوره اخلاص په ختم کې 3 پیرې وایي. نو دی دا تپوس کوي چې دا 3 پیرې ویل ضروری دي او کنه، او که 3 پیرې ویل وي انو بیا هر پیره دې ته بسم الله ویل ضروری دي او که ضروری نه دي؟ نو جواب دا دی چې په ختم کې کاغه تراویح کې دن نوي او که د تراویح نه بهر وي او که رمضان کې وي او که غیر رمضان کې وي، نو د ختم په دوران کې سوره اخلاص 3 پیرې ویل جایز دي، خو لیکن دا لازم ګڼل نه دي پکار. دا ضروری او لازم ګڼل بالکل صحیح نه دي. که څوک لازم او ضروری ګڼي نو بیا به دې پرې خودل واجبي، بیا به یو پیره ویل ضروری وي. که څوک 3 پیرې وی په خپل طبیعت باندې لازم نه ګڼي، نو که هر پیره ورته بسم الله ووایي نو څه مسله نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې بعضی خلک په دې موبایل کې قرآن پاک واچي په आवाज باندې یا لیکلو والا دغه شانتي مسنون دعاګانې واچي یا احادیث په موبایل کې ځان لواچي، نو بیا چې کله موبایل هغه سره په جیب کې وي نو په داسې حالت کې باتروم ته تلل د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله دغه قرآن پاک او دغه دعاګانې یا احادیث په موبایل کې دن نوي او بند وي، یعنی په سکرین باندې هغه آیات کریمه یا احادیث مبارکه یا دعاګانې ښکاری نه بلکې موبایل بند حالت کې وي، نو په داسې حالت کې دغه موبایل باتروم تړلو کې څه حرج نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس خپل امام سره جګړو کې خفه شي، نو وایي چې داغه خلک وایي چې داغه د امام پسې څومره منځونه کړي دي هغه ټول ختم شو، نو د دې خبرې څه حقیقت دی؟ نو جواب دا دی چې خپل میاس کې جګړه کول، امام سره جګړه کول، خفګان جوړول، دا به ذات خود یو ممنوع کار دی
داسې نه دي کول پکار. خو خدای مکه که یو کس د امام نه خفه شه یا څه جګړه وشوه نو هغه تیر شوي منځونه نه باطل کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې ما د قرآن پاک ختم ځان له په قرآن پاک کې وکړ نو اوس دا سجدې ترتیب بسې وي. نو جواب دا دی چې بهتره خو دا ده چې کله بنده تلاوت کوي انو چې د تلاوت په دوران کې د سجدې والا آیات اولولي نو هغه ټیم د سجده وکړي. رستو کول نه دی پکار ځکه چې سجده تلاوت دا واجب ده. بعض اوقات بنده رستو کوي نو ير شي یا انسان د مرګ بنده دی نو د دیم پته نه لګي نو تاخير کول نه دی پکار. بهر حال کې یو سړی په اخره کې سجدي کوي نو نیت یو کې د سجدي او پسړه کې نیتو کې چې بس ما د قران پاک کې مې سجدي ویلې دي انو زه دغه سجدي کوم نو الله اکبر به وي غوګونو لبلاس نو وړي صرف الله اکبر به وي او بیا به سجدي للارشي درې پیری به سبحان ربي الاعلى کم اس کم وي بیا به الله اکبر وي او سجده ختم شو سلام بنه جار باسي نو ټول پیری د داسیو کې سجدي بیا داشي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ودوي او هغه ته په خوب کې احتلام وشو خو چې کله را پاسېده نو ظاهري څه آثار نو بیا وده شو او چې بیا را پاسېد نو بیا آثار وو نو آیا په ده باندې غسل فرض دی او کنه؟ نو جواب دا دی چې د خوب په حالت کې د احتلام کېدلو په صورت کې د غسل فرضیت هغه په آثارو باندې دی. بعض اوقات بنده خوب وویني او په خوب کې هغه ته ښه یاد وي چې ما ته احتلام وشو خو لیکن د هغه په کپړو باندې څه قسمه اثر نه وي نو بیا په ده باندې غسل نه دی فرض. او کله ناکله داسې ومشي چې بنده ته هیڅ قسمه یاداشت نه وي او چې راپاسي نو چې وګوري په کپړو باندې آثار وي ان په دې صورت کې چې کپړو باندې آثار وي نو په ده باندې غسل فرض دی اگر که ده ته خوب او احتلام یاد وي او که نه وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس سوره حج ړومبنی سجده اولسته او سجدې له لاړ چې کوم عام طور د سجدې تلاوت طریقه وي او بیا راپاسېده نو په دې سره په موږ باندې څه فرق خو نه پرېوځي ځکه چې زمونږ په نیز باندې د سوره حج ړومبی سجده نشته دویمه ده. نو جواب دا دی چې غالبا تاسو ته په سوال کې سهو شوې ده. دا مسله الټه ده. زمونږ په نیز باندې د سوره حج ړومبنی سجده واجب ده او دویمه سجده هغه نشته هغه د امام شافعي صاحب په نیز باندې ده. خو به هر حال که څوک دویمه سجده اومو کې نو په موږ باندې څه اثر نه پرېوځي حالانکه کول ولا نو پکار. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته د هغه املا ماته ده او نیم جسم لاندې کار نه کوي استنجا نشي کولی او دوه کسان هغه ته مستقل طور ولاړ وي نو هغه به موږ څنګه کوي؟ نو موږ ورته ویلو چې دی به اودس کوي او موږ به کوي. نو دی وایي چې هغه استنجا نشي کولی نو بیا که د دې صورت کې استنجا نشي کولی نو دی دې صرف تیمم وایي او موږ کولو کوشش دی کوي او څنګه چې تاسو ته موږ طریقه خولې وه چې مخ دی ورله لږ غوندې راوچت کي چې قبلې طرف ته معمولی مخ راشي او که داسې هم نشي کېدی نو چې بیا کله الله پاک صحت ورکي نو ان شاء الله تعالی د هغې نه پس به دی د خپلو منځونو قضا راوګرځوي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په کور کې پیریان دي هغوی تنګول کوي نو موږ ته څه وظیفه وښیي چې هغه موږ ووایو چې الله تعالی موږ له د دې نه نجات راکړي. نو جواب دا دی چې وظیفه خو آیات الکرسی هم ده 51 پیری ووایي بلکې روټین جوړ کړئ چې په 24 غنټو کې 51 پیری آیات الکرسی تاسو پوره کوئ او د مازیګر مونځ نه پس سوره مزمل و پیری ووایي ان شاء الله تعالی الله تعالی به رحم وکړي او دې سره سره چې کوم دیندار عامل وي نو هغه ته هم رجوع وکړي الله تعالی به ان شاء الله رحم کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په قالین باندې ملاستو او هغه باندې غسل واوخته په دغه قالین باندې اوس قبل څوک موس کوي ځان ته جانماز وغوړي یا تلاوت کوي نو دې څه حکم دی؟
نو جواب داده چې په قالین باندې بنده سملی نو بهتره داده چې ځان ته لاندې څه کپړه یا غټه درای وغیره وغوړئ. که جنابت والا صورت راځي نو هغه قالین به نه متاثره کیږي، هغه به نه پلیتیږي. خو که چېرې پلیتوم شو نو بیا د هغې پاکول پکار دي، او که پاک نه وي نو براه راست په هغې قالین باندې خو مونځ نه دی صحیح. البته که د هغې د پاسه څه غټه کپړه وغوړئ یا جانماز وغوړئ او هغه اوچ شوی وي نو په هغې باندې مونځ کول صحیح دي او تلاوت کول پې هم جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس ډیوټي وي او هغه د پاره ډیوټای کې حاضرېدل یا گاډي کې تلل ضروری وي او بانګ ووي او لا جمع نه وي شوي نو دی بیا وروسته مونځ ته رسمیږي، نو د مسجد د جمع نه مخکې دی ځان له مونځ کولی شي او که نه شي کولی. نو جواب دا دی چې په عامو حالاتو کې د نارینه دپاره د مسجد د جمع نه مخکې ځان له مونځ کول دا مکروه دي. البته که داسې عذر وي چې هغه نه د مونځ پاتې کېدو خطر وي نو بیا د هغې مونځ پرېښودو نه بهتر دا دي بلکې ضروري دا دي چې دی د ځان له مونځو کې اگر که مسجد کې جمع نه وي شوي خدای د خپلو حالاتو ته وګوري. که چېرې جمع سره مونځ کول ممکن وي نو بیا دله د مسجد د جمع نه مخکې ځان له مونځ کول جایز نه دي، او که نه دی په څه طریقه باندې هم نشي شریک کېدی نو بیا د مسجد د جمع نه مخکې ځان له مونځ کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې د جومات امام چې کومه کمره ده هغې سره خوا کې فاصله کې بله کمره ده نو په هغې کې سنت وغیره کیږي او که نه کیږي. نو جواب دا دی چې فرض مونځ دا خو چونکې جمع سره دی دا جومات کې پکار دی او د جومات چې کوم حدود دي نو په هغې کې چې کله ځای وي نو هلته فرض مونځ جمع سره کول پکار دي. البته که د هغې نه علاوه نوافل وي سنت دي یا د یو سړي نه مونځ شوی دی او هغه ځان له فرض مونځ کوي نو بیا که هغه په مسجد کې کوي که د امام په کمره کې کوي یا د امام کمرې سره خوا کې بله کمره وي او هغه پاکه وي نو په هغې کې سنت وغیره کولو کې څه حرج نشته. دا ملګری تپوس کوي چې کله زنانه خپله بیماري ورباندې راشي نو د دغې بیمارۍ په دوران کې هغه قرآن پاک ناظره یا ترجمه کولی شي او که نه. نو جواب دا دی چې د حیض په حالت کې زنانه دپاره قرآن پاک ویل دا جایز نه دي. نو د حیض په دوران کې دغه زنانه د قرآن پاک نه وي نه په ناظره باندې او نه په ترجمه باندې. دا ملګری تپوس کوي چې کله منګه د مونځ نه پس دعا غواړو نو منګه داسې ووایو چې یا الله تعالی خصوصي رحم را باندې وکړي او که داسې ووایو چې یا الله تعالی ته په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي. نو جواب دا دی چې دواړه قسمه الفاظو کې څه حرج نشته، که دواړه وایي نو هم صحیح ده، که دې کې یو وایي نو هم صحیح ده، څه مسله پکې نشته. چې دا ملګری تپوس کوي چې یو کس مونځ کوي او په سجده کې د هغه نه ټوپی پرېوته نو دی به اوس څه کوي؟ دغه ټوپی به په سر باندې ایږدي او که نه ټوپی به پرېږدي او پاسي به. نو جواب دا دی چې د مونځ په دوران کې په سجده کې د بنده نه چې کله ټوپی غوځار شي نو په یو لاس باندې هغه ټوپی راغستل او په سر باندې کې خودل دا افضل دي. که چېرې پرېښوده او دغه شانتي مونځ وکړو نو اومې مونځ شوی دی، خو لیکن افضل او بهتر دا دي چې په یو لاس باندې دغه ټوپی راوالي او په سر کې دي په دواړو لاسونو باندې دې نه رالي، په یو لاس دې راواخلي. دا ملګری تپوس کوي چې منګه سعودي کې یو او زمنګه ډیوټای د ډریورای دي نو اکثر منګه په سفر کې یو، منګه په سفر کې روان یو نو د مونځ ټیم شي نو منګه لاره کې یو جماعت ته ودرېږو هلته جمع ولاړه وي. اوس موږ ته دا پته نشته چې دا امام مسافر دی او که دی مقیم دی. موږ آخري رکعت کې ورسېدو نو موږ به څه کوو؟ موږ به هغه امام مقیم فرض کوو او که هغه به موږ مسافر فرض کوو. نو جواب دا دی چې کله یو مسافر سړی مسافر امام پسې مونځ کوي نو د هغه مونځ 2 رکعاته دی. 2 رکعاته مونځ امام مسافر دی، مقتدی مسافر دی. او که چېرې امام مقیم وي او دی ورپسې مونځ ته ودرېږي هر ځای کې چې ورسره شاملیږي
نو د مونځ به 4 رکعاته وي. نو اوس دا حالت معلومول ضروری دی، د امام حالت معلومول دا ضروری دی چې امام مقیم دی او که مسافر دی. تر څو پورې چې د امام حالت نوی معلوم شوه نو هغه مونځ کې شریک کېدل صحیح نه دی، ځکه چې دی په کوم بنیاد باندې هغه مونځ کې شریک کیږي، د سفر یا د حضر په بنیاد باندې. نو د څو پورې چې د امام حالت نه دی معلوم شوه نو هغه مونځ کې شاملېدل دا نه دی صحیح، بلکې د هغه امام حال معلومول ضروری دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ده او د هغې دینی رور دی. اوس د هغې زنانه خاون وفات شو نو هغه خپل دینی رور سره نکاح کولی شي او که نشي کولی. نو جواب دا دی چې کله دغه زنانه عدت تیر کی او دغه دینی رور سره د دې زنانه د محرمیت والا سره رشته نه وي، یعنی دغه سړی د دینی رور د دې زنانه سکه رور نه دی، پلار نه دی، تری نه دی، مامای نه دی، رواری نه دی وغیره، چې کوم سره نکاح حرام ده هغه رشته نه وي. نو او د عدت نه پس دغه زنانه دغه دینی رور سره نکاح کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس معذوره دی او هغه چاراندام نشي کولی، نو هغه وایي که زه تیمم باندې مونځ وکم نو دا به صحیح وي او که نه. نو جواب دا دی چې کله بنده په خپله باندې چاراندام نشي کولی او د هغې کس رور وي یا کور والا وي یا زوی وغیره، نو هغه ورله چاراندام کوي، نو بیا به دی چاراندام به هر حال کوي. په خپله که نشي کولی بل څوک به ورله کوي، نو که په خپله هم نشي کولی بل څوک ورله هم نشي کولی، نو بیا د تیمم سره مونځ کول جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس امام سره په جهري مونځ کې شامل شي نو چې کوم ځای کې امام وقفه کوي نو دی به هغه ځای کې ثنا وایي، او که چېرې سري مونځ کې شامل شو نو دا پته نه لګي چې امام قرائت کوي که څه کوي، نو دی به څنګه چل کوي. نو جواب دا دی چې سري مونځ کې دی شامل شو نو چونکې د امام قرائت حالت دته پته نشته، نو په دې وجه چې دی څنګه شامل شي، نو که فوري طور شامل شوی وي یا څه ساعت پس نو دی به ثنا وایي ډایرک، او بیا به د هغې نه پس خاموش وي. دا ملګری تپوس کوي چې پروسه کال زمونږ حالات لږ ګډ وډو، نو په هغې وجه باندې ما قرباني ونه کړی شوه. نو څه کال که زه 2 قربانۍ وکم نو آیا زما د هغه ړومبنۍ قرباني تیر کال والا چې ما نه ده کړې نو د هغې هغه کمۍ به پوره شي او که نه؟ نو جواب دا دی که چېرې تیر کال په تاسو باندې قرباني واجب وه او تاسو نه وه کړې، نو اوس را روان اختر کې تاسو 2 قربانۍ مه کوئ بلکې 1 قرباني وکئ، او د هغې قربانۍ په ځای باندې به تاسو اوس قرباني نه کوئ بلکې د هغې قربانۍ پیسې به فقراو له او د زکات مستحقینو له ورکوئ. نو چې څومره د یوې قربانۍ پیسې راځي نو هغه عمره پیسې تاسو اوس هم غریبانانو له ورکولی شئ، که وروستو ورکوئ نو هم ورکولی شئ. چې کله قرباني د اختر د ورځو نه پاتې شوه نو بیا هغې قربانۍ قضا د قربانۍ په صورت کې به نه وي بلکې د هغې پیسې صدقه کولو په صورت کې به وي. دا ملګری تپوس کوي چې دا شطرنج او اندرشیر لبه چې ده نو د دې نه خو ممانعت راغلی دی، خو لیکن دا لډو هم په دې کې شامله ده او که نه؟ نو جواب دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې به دغه لبې وي، نو ځکه په احادیثو کې د هغې ذکر راغی، هغه چونکې لا یعنی فضل او نه د دین او د دنیا د فایدې نه خالی لبې دي، هیڅ قسمه فایدې نشته سوا د وخت ضایع کولو نه، اند د هغې ممانعت په هغې وجه راغلی دی. چونکې هغه زمانه کې لډو نه وه، دا بیا وروستو راغلی ده، نو دا هم د هغې په حکم کې ده څنګه چې هغه ناجایز دي دغه شانتې لډو هم ناجایز ده. فقهای کرامو تصریح کړې ده چې لډو کول دا مکروه تحریمي دي، په هغې کې هم د وخت ضایع کول دي، او بیا خدای مکه بعض اوقات دا لبه چې څوک کوي نو هغې کې چې لږ مخکې لاړ شي نو بیا په دې کې شرطونه کې ایښودی شي، نو شرط لګول خو بیا حرام دي او هغې کې د جوارۍ والا پهلو هم راځي. نو اگر چې فی الحال که څوک دغه شرطونه نیږ دي خو لیکن دا د هغې دپاره یو لار ده، نو د دې نه ځان ساتل لازمي دي، دا مکروه تحریمي دی.
دا ملګری تپوس کوي چې صلات التسبیح کې کم تسبیحات چې په تشهود حالت کې ویل شي د ناستې په حالت کې دا د تشهود نه مخکې دي او که وروسته دي. نو جواب دا دی چې صلات التسبیح دوه طریقې دي. په یو طریقه کې خو په ناسته کې تسبیحات نشي ویلې او په دویمه طریقه کې هغه ناسته کې تسبیحات ویل شي. نو چې په کومه طریقه کې تسبیحات په قاعده کې ویل شي دا د تشهود نه وروسته ویل پکار دي. دا ملګری د عقیقي باره کې د دوو خبرو تپوس کوي. لومبنۍ خبره ده چې کله د لوی اختر نه مخکې ماشوم وشي او بیا د لوی اختر د قربانۍ په دوران کې بنده د دغه قربانۍ چې کومه ایسه نیسی نه پاغي کې د عقیقي نیت کول شي او کني شي کوله. او دویم تپوس دی دا کوي چې الګ د پاره دو پیس کوری دي نو کچری یو کس یو پیس کوری حلال کی د الګ د پاره نو دا کافی ده او کنه. نو د لومبنۍ خبره جواب داده چې د عقیقي د پاره د قربانۍ په موقع باندې په قربانۍ ساروي کې مستقل ایسه نیسل داوم جایز دي. دې سره عقیقه کیږي. خو دې کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې کله یو کس باندې قرباني واجب وي او هغه عقیقه د بچی کوي نو د قربانۍ ایسه به جدا نیسي او د عقیقي ایسه به جدا نیسي. په یو حصے کې دواړه هغه نشي جمع کېدی. او د دویمه خبرې جواب داده چې دوا پیسکوري د الک د پاره او یو پیسکوري د جنای د پاره علالول دا مستحب دي چې د چا وسوي ناغله دوا علالول پکار دي. په یو باندې اکتفا نه دي کول پکار. البته که وس نوي نو یو صحیح دی او که د یو وس نوي نو که بیا یو سړی عقیقه نکي او هغه بې وسی نو څه مسله نشته. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د 4 رکعاتو مونږ نیت تړلیو او دویم رکعت باندې غلطای کې هغه یو طرف ته سلام وګرځاو او بیا ورته یاد شونو پاسې دو او هغه 2 رکعات نور وکړو او اخره کې سجده ساو وکړه نو دا مو صحیح شو او کنه. نو جواب داده چې سجده سهو کولو سره دا مو صحیح شوه دی. دوباره کولو ته ضرورت نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د ماسپخین سنت کور کې وکي او بیا جمعات ته لاړ شي فرض موزله نو الته کې لاټیم وي نو دې پکې 4 رکعات نفل کوي نو دا جایز دي او کنه. یعنی د سنتو او د فرضو په میاس کې نفل کول جایز دي او کنه جایز دي. نو جواب داده چې جایز دي څه مسله نشته بلکې بهتر دي چې کله بنده ته موقوي انو نفل کول پکار دي اگر کاغه د فرض او د سنتو په میاس کې ولې نوي.